السلام علیکم دوستانو. سیمسن کارټون څوک نه پیژني ځکه چې دا د يهوديانو د طرفه یو داسې کارټون دی دا موږ ته د روان وخت ټول حالات وایي. او موږ دا وایو چې دا د يهوديانو د طرفه موږ ته یو مستقبل دی نو غلطه بنیم. دوستانو دا کارټون د يهودي ساينس لومناټس پری میسن جنډا باندې دا کارټون کار کوي. دوستانو دلته د افسوس خبره دار چې موږ ته د هر څه پته ده او بیا هم زموږ لاسونه خپې تړلی شي او دا یو دومره خطرناک فتنه ده او بیا هم موږ څه نشو. دوستانو اصل کې خو دنیا وایي چې دا کارټون موږ ته مخکې نه پیشنګویي راکوي خو دا د دې خلکو یو غلط فهمي ده. دا کارټون د دجال خوفیه تنظیمانو جوړ کړی دی نو د ایونټ لپاره جوړ کړی دی. د ایونټ مطلب زمونږ دا چې دی د هغه ورځ نه د هغه پلان افتتاح وکړي او شروع په واچي. په دې کارټون کې تاسو ته هغه حقیقت ښایي مثال پته ور لکه د نن 15 یا 20 کال پس به دا افت راځي یا دا جنگ راځي. دوستانو دا خلک دومره مضبوط شوي دي چې د دوی بالکل انتها نشته. هم په دې طریقه دوی د پاکستان او د انډیا د جنگ یو پیشنګویي هم ورکړه. هغه چې دوی په دې کارټون کې څه خولي دي د دې د ښودونه به مخکې موږ تاسو ته د دوی یو څو پلانونه او هغه څیزونه به ښایو چې دا مخکې دوی خولي او بیا ثابت هم شو. دا کارټون دوستانو میکروینن جوړ کړی دی. دا میکروینن یو غټ فری میسر دی. زما نوم دی میرولی خان او تاسو ګورئ تعمیر الاسلام چینل. د نورو داسې انټرسټینګ ویډیو لپاره د ما چینل سبسکرایب کا او دا ویډیو د سره لازمي لایک کا. دوستانو تعمیر الاسلام چینل ځکه تاسو ته دا خبره نن په وضاحت سره کوي ځکه چې CIA په پاکستان کې کم میډیا وار یعنی جنگ د الیکشن په باره کې لانچ کړی دی. دوستانو د دې نه ځان بچ کې ولې چې دا د دې کارټون د پلان یو حصہ هم ده. پاکستان د شام جوړولو تیاری شروع شوی ځکه چې د شام حالات خو د 2012 نه پس خراب شوي چې هلته کې باغیانو هتیار روچت کړ. خو دوستانو تاسو دې کارټون ته وګورئ دی کې په 2001 کې دا پیشنګویي ورکړې وه په شام کې به داسې کار کیږي. تاسو به زما په خبره باندې پوه شوي چې دی اول په خلکو باندې احتجاجونه شروع کی خلک سړکونو ته روباسي لکه څنګه چې د منظور پښتين غونډې یو غدار رامخکې کړو او پاغه باندې خپل پلان چلولو خو بیا د دې په منځ کې دی خپل کسان وردن نه کی او خپل پلان باندې رد عمل شروع کړي. او ماشاءالله کله چې د پاکستان آرمی ISI ته د دې خبره معلومات وشو نو ټول پلان یې ولک تصنیف کړ. دوستانو په دې کارټون کې په 1995 کې دی موبایل شو کړو او لانچ کړو. نن د دنیا په هر ګوټ کې موبایل خلک یوز کوي. دوستانو د فارم والا گیم هم شو کړو چې په 2013 کې دوی دغه گیم لانچ کو او شو یې کو په فیسبوک باندې. دغه څه کومنګ وګورو په 2014 کې چې کوم د فوتبال ورلد کپ شوی چې د دې ورلد کپ باره کې د خلکو مخ کې خولي چې دا ورلد کپ به جرمني ټیم ګټي او د دوی د خلاف ټیم به یو ګول هم نه وي. هم دغه سی بیا وشو د ارجنټینا یو ګول هم نو. دوستانو د دې ورلد کپ باره کې د یو پیشنګویي بل هم ورکړو. د دې ورلد کپ نه 3 میاشتې مخکې د یو کلاړي نیمار کلاړي دوی په کارټون کې زخمی خولې چې په حقیقت کې هم عمدغه سی بیا وشي. دوستانو دا ټوله یو دوکه دا یو پلان دی. د حضور اکرم صلی الله علیه و وسلم یو حدیث شریف دی. نبی علیہ السلام فرمایلی و چې د دجال دراتلو ټیم کې به دوکا او فریب ډیر زیات دي. دوستانو دا یو خبره بل هم 15 کال مخکې دی په دې کارټون کې خولي چې د امریکای هیلین کلینټن با الیکشن لړاوي. د دې خبرې اړو چا څه تصور هم نه کولو. دوستانو د ټرمپ صدر جوړېدو او په یو ویډیو کې دا خول چې د په پونو کوجیده او یو بینر غورځیده. دوستانو دا ټول د دې ایونت دی یو ابتدا وی دی چې هر یو کار کوي د دې کارټون نه مخکې ابتدا اخلي. د 9/11 چې کومه د ټولو نه غټه یو جعلي ډرامه وا دا د مسلمانانو باندې د حمله کولو یو غټ جواز و. د دې حمله تفصیل دی په دې کارټون کې مخکې نه ورکړو. دوستانو دوی هوڅ یو کارټون جوړ کړی دی چې هغه کې دوی وایي چې بهارت په پاکستان باندې نیوکلیر حمله وکوي. د دې نه پس ټول هریان شي او غلی شي. تاسو دا څه د پاره خي د پاره د دې خي چې دا اسرائیل کې د يهوديانو چې د ټولو نه زیاته ير او خطر کیږي هغه صرف او صرف د پاکستان نه. دوستانو دوی دونه هم تجربه کړی دا کوي پاکستان قوم ته نوکریانې روټه خوراک لباس
دا هر څه پوره شي نو دی په ذهانت باندې دومره تکړه دي په ذهانت باندې دی په 4 نمبر کې راتلی شي او کدی پاکستانی قوم ته لږ فیسیلیټي نور ورکړه نو بیا په نمبر 1 هم راتلی شي. او دوستانو څنګه چې په زرداری نواز شریف اسحاقدار غونډې خلکو باندې پاکستان تباہ کړی دي د دې تباہی د لاسه د پاکستان قوم ذهانت 120 نمبر ته راغلی. د خلکو پاکستانی قوم د روټې ګټلو پسې داسې در بدر کړی دي د دې بالکل اړوسه انتها هم نشته. دوستانو موږ نه کتابونه وایو او نه قرآن باندې ریسرچ کولی شو دا د میډیا وار پکې خلا یو بیل داستان دی. په دې حل کې نه موږ څه نور څه سوچ کولی شو د ترکه ځکه خو موږ د نورو قومونو نه رستو پاتې شي. CIA امریکای سره لړای کوي په دې وجه خو دې الله الیکشن کې څه قسم له داندلی هم ونشوه. په الیکشن کې چې څه وشو هغه ټولو خلکو ولیدل. اسرائیل اوس په دې ټیم کې غواړي چې موږ د میډیله سعودي عرب لنډه ده چې هر ځای په قبضه کې واخلو خو شاید چې دوی دا کم سیستم نه کیږي چې داسې هم شي. دوی اوس غواړي چې پاکستان او بھارت خپلو کې ونخولي او دوی هم دغه شان خپلو کې الجوي زمونږ د پلینونو تاسو قرار سینه او د پاکستان غونتی اټمی د ملک د ذهن نه منګه بالکل اوزو. بس دوی اوس دا غواړي چې بھارت په پاکستان حمله وکړي خو دوی ته دا معلومات نشته چې موږ سره د غزوه هند د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث هم شته. بېشکه چې اسرائیل رو فسادي لیبرل جیو پاکستانی میډیا او د بھارت او د اسرائیل غونتی د غټو ملکونو نه د غټ ډالر واغشتي او د دې غزوه هند حدیث مبارک مزاح اڑاو کو او چې کوم خلکو په دې چینلو باندې د دې حدیث متعلق خبرې کولی نو هغه خلک ټول د چینلو نه فارغ کو خو دوی سوای چې په دې طریقه به دا حدیث ختم شي بالکل هیڅ کلم نه. دا زمونږ د نبی علیہ السلام حدیث دی چې دا یو اٹل او سچا حدیث دی او انشاءاللہ کیږي به هم دغه سي. په دې حدیث کې وایي چې موږ به د هندستان حکمران په هتکړو کې راولو د دې نه پس به دا فوج ټول شام ته ځي چې هلته به د عیسی علیہ السلام سره ملاقات کیږي چې د دې فوج په قیادت کې به اخیری دجال سره د دې اخیری جنگ وشي. دا دجال د يهوديانو یو دروغجن مسیح دی. په دې حدیث کې چې د کوم فوج ذکر شوی دی هغه پاکستانی فوج دی. اوس به تاسو وایئ چې دا څنګه لغورو کې دی خبره ده. په دې حدیث کې وایي چې کوم فوج په هندوستان سره جنگيږي هغه فوج به دجال سره هم جنگيږي. د حضرت عیسی علیہ السلام په قیادت کې پاکستان د دنیا واحد هغه قوم دی په بھارت سره 3 جنگونه کړي دي. دنیا کې داسې یو فوج هم نشته چې هغه هندوستان طرف جنگیدلی او بیا دوی سره هم بېشکه چې دوی دا پلان د دوی متعلق په رښتونی وي رښتیا وي خو د دوی دا پلان به ناکامه کیږي او دا هندوستان به موږ کیپچر کوو. فسادي لیبرل مومبتی مافیا په میډیا باندې چې دوی کینی د دوی چې څونه زړه غواړي مزاح دی چتوي او دې حدیث پورې د مزاح کوي خدا حدیث به پوره کیږي انشاءالله. په 2015 کې د اسرائیل CIA عمده پلانو چې کراچۍ دی جدا شي له پاکستان نه د هغې نه پس دا پلان جوړ کو چې بلوچستان دی جدا شي او ټوکړي ټوکړي دي شي. بل پلان یې پښتونستان جوړېده پښتونخوا بیلېده دا هم د یو پلان او د جنوبي وزیرستان په ځمکه باندې قبضه کول دغلته چې کومه سونه د ځمکې لاندې یا تیل دي په دغه باندې قبضه کول. ولې وشو په دې کې یو پلان کامیاب شو هیڅ هم نشو الحمدلله. زمونږ فوج او ISI د دې ټولې منصوبې بندۍ ختم کړي او مکمل جړلې ولې پاکستان نوخ کې. تاسو ته به دام خیاد وي چې په 2015 کې دوی په نقشه کې د پاکستان نوم هم نو ویښي. دا اساس عام ایونت نو دا خو مکمل پلان و چې الله تعالی رضی دا پلان ناکام کو او انشاءالله مخکې به هم دا پلانونه ناکامیاب وي. ولې چې موږ سره د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم حدیث موجود دی. بېشکه کدی سره شیطانی طاقتونه زیات شي نسبه د دې اوس دا پلان دی چې بھارت په پاکستان باندې حمله کیږي. د دې خبرې خو سوال هم نشي پیدا کېدی. دوستانو انشاءالله هغه بکیږي چې څه الله غواړي او د حدیث پاک په مطابق به انشاءالله منګه دا هر جنگ ګټو. دوستانو دغه سي ک نور انټرېسټینګ ویډیو کتل غواړئ نو زما چینل ځان سره سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک کړئ. موږ به انشاءالله ملاویږو په بل یو نوې انټرېسټینګ ویډیو کې. تر هغه ټیمه پورې د ځان زیات خیال ساتئ ما هم په دواګانو کې یاد ساتئ. والسلام.